بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن ویډیو دا زمونږ چې د بونیر کم مسافر حضرات دي د هغو په وینا باندې کیږي. د کرونا وایرس د وجې نه جوماتونه بند دي او د اختر مونځ نه ادا کیږي. په دې ویډیو پیغام کې موږ اسلامي هغه نکات تاسو ته وایو چې د هغې تعلق د اختر سره دی. نمبر 1، څومره چې مسافر حضرات دي جومات ته نشي تللی، هغه د اختر مونځ په خپله دیره کې ادا کولی شي. په هغې کې یو امام او 3 کسان دا لازمي دي چې ټوټل 4 کسان وي. عالم، حافظ، قاری دا پکې لازم نه دی. بس دومره یو سړی چې مسلمان وي او قیرت ولا ورزي هغه مخکې کېدی شي او د اختر مونځ ادا کولی شي. نو پکار دا ده چې یاره موږ تاسو د اختر مونځ پرېنږدو او ادای کو 2-3 دیرو واره یو ځای کېدی شي نو ډېره به بهتر وي، او کو نشي یو ځای کېدی نو په یو دیره کې چې 4 کسان وي نو هغه د اختر مونځ ادا کولی شي. د اختر مونځ به څنګه ادا کوي د هغې دپاره مختصرا عرض کو. د 2 رکعاته واجب د اختر مونځ نیت په وتړي، الله اکبر به ووایي او د هغې نه بعد سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک او د ولا اله غیرک نه وروسته به 3 پیرې لاس غوږونو ته اوچت کړي، الله اکبر به ووایي. بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه به ووایي، سورت به ووایي او رکوع به وکړي، سجده به وکړي. بیا چې کله پاسې 2م رکعت ته نو بیا به سوره فاتحه ووایي او سورت به ووایي او چې کله سورت ختم شي نو 3 پیرې به بیا لاس اوچت کړي غوږونو ته، الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 تکبیرونه به ووایي او د هغې نه بعد په 4م تکبیر باندې به رکوع ته لاړ شي. چې کله رکوع ته لاړ شي رکوع به وکړي، سجده به وکړي، خپل مونځ به په خپله طریقه باندې ادا کړي. دا به 2 رکعاته ادا شي د اختر مونځ واجب. نیت امام به داسې نیت کوي چې نیت کوم د وړوکي اختر 2 رکعاته واجب مونځ سره د واړو تکبیرونو خاص خدای لره مخ مې د کعبې شریفې په لور که الله اکبر. څومره چې مقتدیان دي هغه دي بس نیت مې د دغه امام په نیت باندې دی، بس دا به کافي شي. دا اسانه طریقه د مونځ وه. وروستو خطبه ده، نو که خطبه د چا سره کتابي یا د چا سره موبایلي نو انشاءالله مونږ به کوشش دا کوو چې په دې کې مونږ په دې ویډیو کې یو طرف ته ورکو. لیکن که چېرې نه نو مختصرا خطبه هغه دا ده او انتهایی اسان هم ده. یو ملګری به ودرېږي، کرسۍ به ځان ته کېږدي او په کرسۍ باندې به الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به وویو. د هغې نه بعد یو سورت وویو، سوره فاتحه دې وویو، سوره اخلاص دې وویو. د هغې نه بعد دې بیا دغه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. بس دا دې پکې 9 پیرې وویو، یو دې ورسره سورت وویو، که یو پیره 2 وي نو کافي ده. د اولنۍ خطبه شوه. بیا به کینی او چې کله بیا پاسي بیا به دغه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. بهتره دا ده چې 2 پیرې وویو او بیا دې درود شریف وي. د مانځه د درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. او دا غې نه بعد کوته یو سورت یاد ودی وي کنه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دقه دی وي. په دې باندې به خطبه ادا کیږي او مونځ به هم ادا شي، خطبه به هم ادا شي. ډېر مسافر مرګري پریشان دي مونږ څنګه کوو. نو دا د مونځ مختصر طریقه وه او دا مختصره خطبه وه. که په دغې طریقه باندې وکړې مونځ به هم ادایي. بعضې مرګري کوتاهي کې د یو بل سره ګپ شپ په دیره کې ازادي، نو دی دې ته هم مه ګوره چې یاره ګیرې شته او که ګیرې نشته. د ضرورت په وخت کې که یو سړی فاسق او فاجر وي
دغه ګناهونه بالکل ظاهر وي نو هم پسې مونځ کولی شي په هغې هېڅ پروا نشته نو به یو بل کې اتفاق اتحاد سره د اختر مونځ وکوي دپاره دی چې الله جل جلاله دا مصیبت ختم کړي او دویم اهم مسله دا ده چې مسافر حضرات تپوس کې پرون ناسې زما وټساپ باندې په سوونو باندې میسجونه رالو چې څومره مسافر دی که په ملیشیا کې دي که په سعودي کې دي که دوبۍ کې دي هغه مسافر به صدقه فطر د خپل هغه ځای په ملک په حساب سره ورکوي په کوم ملک کې چې دی پاتې کېږي نو که یو سړی په ملیشیا کې دی په ملیشیا کې چې کوم صدقه فطر د دی به د هغه ځای په لحاظ ورکوي یو سړی په سعودي کې دی سعودي والا به د سعودي په لحاظ ورکوي یو سړی په دوبۍ کې دی په امریکا کې دی عرض دا چې په کوم ملک کې دی پاتې کېږي د هغې ملک په لحاظ سره به دی صدقه فطر ورکوي بیا دوه خبرې جایز دي یوه دا که چېرې دی خپل کور ته ټلیفون وکړي چې یاره زما دومره صدقه فطر دی او دلته یې ورکوي نو هغه هم ورکولی شي لیکن چې دلته یې ورکوي د هغه ځای په حساب سره ورکوي دلته به نه ورکوي نمبر دو د ده چې کوم نابالغه بچي دي د نابالغه بچو دا په ده پسې حسابېږي نو که نابالغه بچي په پاکستان کې هم دلته موجود دي صدقه فطر به دی هلته د ملیشیا او د دوبۍ ورکوي کوم چې بالغ بچي دي هغه د پاکستان ورکوي نو هغه ورکولی شي که ښځه ده مور پلار دی هغه ورکولی شي لیکن نابالغه بچي چې دي د نابالغه بچو به دی د هغه ځای حساب کوي او د هغه ځای په حساب سره به ورکوي اگر که هغه په پاکستان کې پاتې کېږي دا بعضې اهم مسایلو چې بیان هم کړو بیا هم کو ضرورت نو زمونږ نمبر ما بخیر الحمدلله تاسو سره به یم بیا هم د ضرورت په وخت باندې وټساپ کولی شي انشاءالله تعالی موږ به کوشش دا کوو چې په د ایمرجنسي وخت کې تاسو ته دیني رهنمایي فرمایو وما علینا الا البلاغ